حضرت ابو هريرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې به ما باندې یو پیر درود ولیږي الله رب کریم به هغه باندې لس رحمتونه نازل کی. که غواړو عزتمندو چې الله رب کریم به موږ او تاسو رحمتونه نازل کی پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام دا موږ تاسو زیات ولیږو. د حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم و یو ورځ تشریف راوړو چې په مخ مبارک باندې د رسول الله مبارک د خوشحالۍ اثراتو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ما ته جبریل امین علیه الصلاة والسلام راغی وی فرمایل چې ستاسو رب فرمایل ای محمد صلی الله علیه وسلم آیا ستاسو خوښه نه ده چې ستا په امت کې یو کس په تا باندې درود ولیږي او د لس ځلې په هغه باندې رحمت نازل کړم او ستا په امت کې یو کس په تا باندې سلام ولیږي زه په هغه باندې لس ځلې سلام دا ولیږم. عزتمندو که غواړو د الله رب کریم رحمتونه الله تبارک و تعالی طرف نه سلامونه په موږ او تاسو نازل شي موږ او تاسو پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام دا چې کوم دی ولیږو. د دو شی د ویلو عزتمندو ډېر لوی فضایل احادیث مبارکو کې دا راغلي. یو یهودي په یو مسلمان باندې د اوښ د غلا کولو دعوه دا وکړله دواړه د فیصلې لپاره ججمنټ لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. یهودي څلور دروغجن گواهان راوصل چې منافقینو هغه گواهی ورکړه چې دا اوښو دا د یهودي دی. بالاخر نبی علیه الصلاة والسلام د یهودي په ګټه باندې فیصله وکړه او د قرآنی حکم مطابق د مسلمان د لاس قطع کولو د پرې کولو حکم دا وکړو چې دنه لاس دا کټ شي. مسلمان حیران شو چې اوښ هم رانه لاړ او لاس مې هم کټ کېږي. سر اسمان طرف ته اوچت کو وی ویل یا الهي ته ښه پوهېږي چې ما دا اوښ نه دی غلا کړی بیا عرض وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا حکم حق دی خو ما ته دی اوښ نه تپوس وکړه چې دی څه باره کې ګواهي ورکوي دی څنګه ګواهي دا ورکوي. رسول الله مبارک اوښ نه تپوس کوي اوښ اوچت اواز سره ویل چې زه مسلمان یم او دا ګواهان چې کوم دي دا دروغجن دي. نبی علیه الصلاة والسلام تپوس کوي مسلمان نه څه عمل کوي چې الله تبارک وتعالی ستا په حق اوښ دا ګویا که او خبرې وکړلې. دا مسلمانو فرمایل چې د شپې تر هغه وخته پورې نه وده کېږم چې لس ځلې په تا باندې درود دا د اونویم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایله تا درود په برکت باندې دنیا کې د قطع ید نه بچ شوي لاس کټ کولو نه بچ شوي او په آخرت کې د الله تبارک وتعالی د عذاب نه خلاص شولي. دا د درود شریف فایدې دي عزتمندو چې الله تبارک وتعالی انسان ته درود ویلو په عوض او په بدله کې څومره لوی احسانات پې کوي څومره لوی بدلې الله تبارک وتعالی د انسان ته ورکوي. سعید ابن مطرف رحمه الله دی وایي چې ما به د شپې د اوده کېدو نه مخکې څه اندازه درود دا په رسول الله مبارک باندې وي. یو شپه مې خوب ولیده رسول الله مبارک زما کوټې ته تشریف راوړو نو کوټه یو دم روښانه شوه بړقېدونکې شوه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایله چې راشه او دغه خولو دا ښکلا وکړه چې ما باندې درود وایي چې دی ښکل کړمه. سعید ابن مطرف وایي ما د حیا د وجې نه خوله مخ بل خوا واړول نبی علیه الصلاة والسلام په مخ باندې ښکل کړم. کله چې راویښ شومه تر یوې هفتې پورې زما د مخ نه د مشکو خوشبویي چې کوم دی دا روانه وه. عزتمندو درود ویلو کې الله تبارک وتعالی ډېرې بې فنا فایدې را ایښودې دي. موږ او تاسو په خپل محبوب پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام دا وایو. دا ازموسته درود و سلام دا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته الله تبارک وتعالی د ملائکو په ذریعه باندې دا رسوي. محمد بن عبد الرحمن فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی زما د دنیا د سفر نه وروستو
څوک چې په ما باندې درود او سلام وایي هغه ما ته جبریل امین علیه الصلاة والسلام رارسوي او داسې وایي اے محمد صلی الله علیه وسلم دا د فلاني زوی په تا باندې درود او سلام وایي او رسول الله مبارک فرمایي د جواب کې ویم وعلیه السلام ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو څوک چې درود شریف دا وایي الله رب کریم به دنیا او د آخرت حاجتونه چې کوم دي دا برابر کړي او دا یې پوره کړي. جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت نقل کړي. رسول الله مبارک فرمایي څوک چې د ورځې په ما باندې سل ځله درود شریف وایي الله تبارک و تعالی به د ورځې سل حاجتونه پوره کړي او برابر به کړي. د دین او یا په آخرت کې او 10 حاجتونه به الله تبارک و تعالی په دنیا کې دا برابر کړي. که غواړو عزتمندو الله تبارک و تعالی زمونږ استاسو حاجتونه پوره کړي د دنیا او د آخرت راشي پر رسول الله مبارک باندې درود او سلام دا په کثرت سره ولیږو چې الله تبارک و تعالی زمونږ استاسو د دنیا او د آخرت سعادتونه نصیب کړي او دنیا د آخرت کامیابی الله رب کریم منګو تاسو راکړي او د دنیا او د آخرت حاجتونه الله تبارک و تعالی زمونږ استاسو برابر کړي. نن چې عزتمندو مونږ د رب نه دعاګانې غواړو او دعاګانې نه قبلیږي وجه څه ده؟ مونږ او تاسو په دعا کې پر رسول الله مبارک باندې درود نه وایو نو دعا نه قبلیږي. سعید بن مسیب د عمر رضی الله تعالی عنه قول دا نقل کړی دی چې ما ته دا خبر رسېدل ده چې د کمې پورې یوې دعا سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف نه ویلی شوی هغه دعا د ځمکې او د اسمان ترمنځه دا ځوړند دی د قبولیت مقام ته د دعا نه رسیږي. چې موږ او تاسو کله د خپل رب نه دعاګانې غواړو اول په خپل محبوب پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام دا ولیږو د هغې نه وروسته دعا دا وغواړو او چې کله دعا دا ختمه شي بیا درود شریف رسول الله مبارک باندې ولیږو تر څو الله رب کریم موږ او ستاسو دا دعاګانې دا په خپل دربار عالی کې قبول او منظور وګرځئ. نو عزتمند درود شریف ویل پکار دي دا زموږ او ستاسو ډالۍ دي تحفې دي چې الله تبارک و تعالی به زموږ او ستاسو محبوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تبارک و تعالی رسوي او رسول الله مبارک